تاسو په دې وطن کې هم سار به سار به ډېر د غټ غټ دا د ایروین دولتونو والا دا د چرسو دا پیمو دولتونو والا چې جما وس ورسي نو په کوړای به एकदम کې مکت باندې به کېمې کېږي دوی د قوم بچي تباہ کړ د قوم اولاد تباہ او برباد کو د یو څو کسو د مالداره کېدو دپاره دا د قوم او د ملک دشمنان مانه به دوی دا بلډینګونه به زه ستاسو د فوجیانو کیمپونه جوړو او تاله به د خرو په استبل کې کوټه درکوم د خر سوټو سره به دې تړم چې دا خاشړه کوي او تی خوري تکبیر مولانا محمد امین بجلیگر صاحب بجلیگر پتندر ہوا بجلیگر صحیح بجلیگر مجلیگر پریدا خبر دے اسلام کوا یا اللہ دے ملک اگر اسلام را والا چکم سور لسوا کالا دا خاور او دا دڑو لاندے پروت دا دے ملک قانون اگر قرآن کا چکم قرآن پا دی جماعتونو او پا مدرسوں کے دننا ملمد او بار ایسا سرگو قانون دا ملک اگر قرآن طول پاکستان نن دا ہلاکت او د تباہی په پلیټ فارم ولاړ دی کابلیان نو کې لوی لاس د نتلو وطن ته د چا دی د چا لاس دی دیکھو وګورئ حکومت دا نه غواړي چې کابلیان خپل ملک ته لاړ شي ځکه د دوی ورپورې نیستۍ غوټې شوې د دوی نن موږ سره د جلسې او د لارۍ پیسه نشته خیرات غواړو طالبانو دپاره چې لاهور لبا دا غریبان 100 روپۍ کم دی نه پیدا کوي جماعت اسلامی په ورو کې مالګه نه ده په ټول پاکستان کې آزادانه الیکشن دی وشي که دوی زمانه صوبایي سیټو ګټلو نو دا ګیره به د سپي په متیازو کلو صوبایي سیټ او ما ته وختي چا وې ملیانو سره به زه علاج مال راځي زه تاسو پرېږدم قرآن بګ دی چې د جماعت اسلامي د امریکې د فنډ نه درته څومره تنخوا ملوي او ما ته وایي زه به هم په قرآن لاس کېږم چې زه په ښه بد پوه شوی یم تجارتي او بزنسمین سړی یم نه مې مدرسه جوړه کړې ده نه مې مناره جوړه کړې ده عربو ته تللی یم دوبۍ او قطر ته تا د ټولې علاقې خلک په قطر کې شته پکې د قطر کې څوک زه درغلی وما ما په لومبۍ جلسه کې اعلان وکړو چې زما په 9مه پېړۍ دی نالتي چې د دې لاسونو پیسې به زه علم چې کومو لاسونو له ښځې او بچي په تمه په وطن کې ناست کم پیسې را نږدې کړې نو بېعزته به م کړم سفیر د پاکستان راته ووې وی دا تا څه وکړه 1 کروڑ روپۍ درته خلکو ایښې وې مولانا صاحب 1 کروڑ روپۍ ما ورته ویل کروڑ روپۍ خو به والم ما غوندې سړي 10 کروڑونه پیدا کول ګران کار نه دی خو بیا به زه دا بجلیګر ملا نه یم ګورنر فضل حق ژوندی دی ورشئ قرآن ونه ورکوي 11 کرتې وزیران را پسې کور ته راواستول چې خدای او قرآن او دې جولۍ ته وګوره چې مونږ سره منسټر شه چې څه غواړې چې څه وی ګورنلي د هغه درنه رستو دا اوس چې کوم ناست دی څه غواړې چې ډېرې تنګ کړم مالخۍ او مطالبه مې ومنئ نو بیا بیا وکړم وی څه ما 1 کروڑ روپۍ نقد راکړئ چې د لندن په بینک کې کېدم بیا وزیر کېږم وی دا ولې ما خو چې د وزارت نه لرې شم والله که د دوس نه بغیر بل ټکی راته سو چاډو دلته اوسېږم نه لندن کې به اوسېږم ویل وزیر ما ته وایي چې کیوں اسی دوسا کې انکو کې راته وایي اسی دوسا مالي سیټ کې شک کې ستا پکې لا څه شک هم شته تاسو دا ناست خلک ووایئ په 13 سپارې قرآن چې دا شنه جنډه وګورئ چې داسې تېرېږي تاسو چې ورته وګورئ پړه کې څه راشي هلکه وزیر مالا لرې کا خدای دی خونه وران اوس مې درکې جایز کرے
यो तमे बल ورځ خو تاسو هم گورنر صاحب راغلو وای چې لره کا خونه ورانه شه چای مای وڅکلې خلو کا هیڅ مرو کړو وای چې خلو کا هیڅ مرو کړو فتش کو تاکر هغه ولور نو ما چې دا چې کو صدب وزیر کزه شمه سبدر کوله شمنا او نه برا سره سي خو چې وزارت لري شم دومره خلک به بیا مال کې نه پیمان وای نو مال بیا وزه دا بجلیګر مولا نیم دا نن چار چاته د کونیانو ستنې په کونه کې وهم د کونیانو ستن چې په کونه کې دی ورته نی ویلي تبه نه کوزیږي مال بیا وزه دا بجلیګر مولا نیم پرېدم هم نه وزارت کو نه منبري کوم الله دې دا منبران چې څنګه شرمېدلي دي خدای دې داسې څوک نه شرموي دا سنیټران چې څنګه شرمېدلي دي داسې خدای څوک نه شرموي دیکھو وګورئ سینټ کې هغه ملیان ناست دي چې کوم ملیان مفتي محمود سری کړي په دوی چا اوخان نه سرولو خان والله که مې پې سارواني کړی دی مفتی راوچت کړه او د قومي اسمبلی ممبران یې کړه او په دنیا بین الاقوام سطح باندې مفتی محمود په ټوله دنیا ومنله چې علما هم دنیا کې څه شی دی لیکن وہی تجھے او بے وفا ہم زندگی کا آسرا سمجھے بڑے نادان تھے ہم ہائے سمجھے بھی تو کیا سمجھے اسی نے بے وفائی کی جسے جانے وفا سمجھے نن د دې مليانو مطالبه کړه دا شریعت بل والا چې فضل الرحمن خو د پلار میراث نه دی چې د پلار په ځای دی جنرال سیکرټري شي غوږ کېدی دې مليانو نه تپوس وکړئ درخواستي صاحب نه تپوس وکړئ زمونږ بزرګ دی زمونږ محترم دی مونږ قدر کوو تپوس دې وکړئ چې تا د خپلې مدرسې نائب محتمم خپل زوی کړی دی او که نه دی صدر شهید صاحب د مولانا د بلو نه تپوس وکړه چې تا د خپلې مدرسې نائب محتمم خپل زوی کړی دی که نه دی کړی د ډیرو مولانا علاؤالدین نه تپوس وکړه چې تا د خپلې مدرسې نائب محتمم خپل زوی کړی دی او که نه د کلاچۍ قاضي عبداللطیف نه تپوس وکړئ چې د مفتی محمود په خوا کې به داسې ناستو ما به ویل دا یې جوړ خوری دی داسې به ورسره ناستو هغه نه تپوس وکړه چې تا د خپلې مدرسې مشر څوک جوړ کړی دی نو که تاسو په ژوند دا خپله د آمدن بیس چې دی هغه زوی له سپارلی دی او د مفتي نه وروستو که جیلونو ته تلل د مفتي زوی ته سپارلي دي هغه در باندې بد لګي دیکھو وګورئ فضل الرحمن غوندې سر پیدا کوي په پاکستان کې والله چې اولې تاسو نه زه مخکې په لته ووامه او ورته یم چې ضرب شه خپل کار کوه په ټول پاکستان کې داسې غیرتي داسې ایماندار داسې جرأتمند ضیاءالحق ته مخامخ ویونکی چې په لس کاله کې د اسلام وشرمولو نه د الیکشنو کو نه د اسلام راوستو یو ملا په پاکستان کې داسې پیدا کوي فضل الرحمن له لتې ورکوي یو طرف ته وغورځوي پیدا به کوي اوس خو ټول څنګه دي د اوقافو وزیر راو هغه نه هم خدای خلاص الله وخدای مای مولیان راته ټول په شرمونو و شرمون خدای دا په توره خپه ورک خدای خلاص او څه وم نکل یعنې په 10 او په 15 زره به یې مونږ خرید کړو ورته به م دواګانې کولې نو ماله غوسه په دې راتله چې د انګریز د کتاب د لولولو یونیورسټي دپاره کروڑونه روپۍ اعلان کوي حکومت او د قرآن دپاره د سود د زکات پیسې راوړې او په هغې ملا خرید کوي د سود د زکات پیسې چا چې اغستې خوله کې ګوتې ووهئ الټي وکوي کینې بیړیم غرقه ده خدای راستي کم 40 ورځې لمونځونه قبول کور هم وران دا د سود د زکات دی 7.5% چې کوم سود لګي
आगे न 2.5% हुकूमत कट की पागे द ज़कात नामई खिदा दादा से शहदे लका खरेला चे बनारस है और पसर के और बेदनावे नामा के दी नो को बनारस है खरा नावी की नुस्ताद ज़कात पनूमी हो सूद ज़कात की चिप पाकिस्तान के लोए मुंजगुजार चे दे आगा जमून सदर ममलकत जनाब मुहतरम ज़ियाउल हक पे लोए मुंजगुजार औदा से मुंजगुजार दे चे हजर अस्वद न सेवा बल दे त मकामक मुंजम न कई दा को बता सुटोल मनई तासो हो हज दा से पॉलिसी शो चिस्तास वगत तुतान बम हज तलाक निश दादे पदे दाद मुंजगुजार से कह याद न रही बले हो खबर रहा दे कता सो ख्याल कई ला हज लो तयौ काल पाती भी और दुई दाखिले शुरू और ब्या चे हज रानीस बेशी नो खल्क तवई चे मुंग दुमरा खलक मुफ्त लेगल दुमरा मुफ्त लेगल पकी मुलियानम लारश खार की मुलारा के माते रुमाल रोड़े वेल सदर साहब हज तले गले मालूम बारक शाह मालदार माल दे पदेल आरोड़ा चिदा पक मतले वे चवले मावे कटोल गुनाहों दे माफशी नु पदी गुनाह बत जन्नत तलाड़ नशे चित्त द टोल पाकिस्तान द कौम प पैसो हज तले बैतुल माल द टोल पाकिस्तान मुश्तरक माल दे पटेड़ी पैसा के द मिसकाल जरा को बजमाम पर केरसी करे बरे नुमा हम अगन बदर बखले नुस्ता को रानशा हज दे दो शिवे न दे नुमाल दे रुमाल कम जे न रहो और ब्या मुफ्त हज लसोक ले गई सरमायादार गजाएज सारबा पकेदा तुर्के अस्तिम रवानी द दुई खजी तुर्के अस्ती दी नन पमल की दुई इस्लाम वली नवारी वली पमल की इस्लाम खजी नवारी और दाद खज परवागान दी जकच इस्लाम राशि नुमाना बबिया बरबंडा खजा पलार लारशी द टल पलारा ब पारा चिनारता दा सेराना लारशी दिया लड़ा बशी दमाजीगर टैम के सदर रोड था लेडा प मोटर के नास्ती और लेडा ही दुकानदारानो सराबा मान ब्या अंगते वाचे नु पमल के इस्लाम खजे नवा तासो का तो पलाओर के खज जुलूस निस्ते हो जे सो कोई के पदे मल के ब इस्लाम राजी द खजो हक पदे मल की निश्ता और द अग जुलूस क़यादत चा कोलो बेगम जरी सरफराज कोलो दागा जुलूस क़यादत द नूर खान खजे कोलो जे कमे द दद कौमी सिमले मिंबरानी और द अगे सिमले मिंबरानो दागा जुलूस क़यादत कोलो जे कम दे इस्लाम खिलाफ हो तो कम सिमले के जनरल जमून द निजामुद्दीन औलिया खलीफागान अमनाद उलमा शरीयत बिल वाला शर्म न दर्दी तासता कि द शरीयत बिल नामे आले शर्म न दर्दी तापद मल के द मौदूदी से अब्दला चिदा अगी यो टकेस दकड़े माता दे टल ने खतरा गले चित्त टल तो जलसे तरा रवानी खलक वही कि फजल रहमान बेनजीर तरह मुलाकात करे वही ना चलो आई और दावई चौक जमात इस्लामी वाला है ओस खबर अखकारा दा फजल रहमान जिन्हें सरा यवा घंटा मुलाकात करे हो सियासी मुलाकात तासो के अकल खुशता देना द तिरंगी दवालो द पारा
مولانا حسین احمد مدنی، مولانا محمود الحسن، مفتی کفایت الله، مولانا ابوالکلام آزاد د هندو او د سکھ سره ملګرتیا د پیرنګي د والو دپاره کړې وه که نه وه کړې؟ نو ضیاءالحق چې نن د امریکې ایجنټ او د پیرنګي تالیسټ او د پیرنګي د قانون پاسبان دی، د هغه د والو دپاره بېنظیرې سره ملاقات پکار دی او که نه دی پکار؟ یوه خبره. دویمه دا الزامي جواب. دویمه دا چې تاسو ووایئ په ایمان چې زما په لاس کې ګوړئ او ته ماله ماشوم راولې چې مولانا صاحب دا ماشوم ګوړه خوري، نصیحت ورته وکړه چې نه یې خوري. نو په ما دې نالت نه وي چې زه هغه ته ووایم چې ګوړه مه خوره؟ نالت دې راباندې که نه ویې وایئ؟ په ما دې نالت دي چې زما په لاس کې د زه خورم او زه هغه ماشوم ته ووایم چې ته ګوړه مه خوره. زه د اورېدو خبرې نه کوم، دا ستاسو د ټل او د انګور او د په دیوال ګنده پارټي چې ده چې ټول دیوالونه یې لړلي دي، ته پوه شوې؟ دغه زه د اورېدو خبرې نه کوم. دوی د په قرآن لاس کې دي چې دوی فضل رحمان د بېنظیرې سره یو ځای لیدلی دی، قرآن به وخوري، په اخبار فوټو یې لیدلی که یوه ګنټه فضل رحمان سیاسي ملاقات د بېنظیرې سره په کراچۍ کې کړی او نو هغه هم کافر کړو او راوړئ 14 قرآنه لاندې باندې کېدی چې د قومي اتحاد په وخت کې زه د سهالې رسټ هاوس او د پرایم منسټر هاوس په منځ کې 2 میاشتې د مفتی محمود او د بوټو منځ کې زه الچي وم. دا د مولانا حبیب ګل ته پته ده. تاسو نور خواته د مرزانو روح یې سر خوځوئ، خدای خبر په خبره هم پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ تاسو خیال پته نه لګي. یو ځای کې ما تقریر کولو نو چې ستړی شوم، بجلي نه وه. ما هلکه ته پوه شوئ؟ ویل جي لږ خوب راغلی او که بیا دې څه مهرباني وکړه نو په خبره پوهېږم نه چې پوهېږئ یا نه پوهېږئ، خو دومره پوه شئ چې زه د قومي اتحاد د مفتی محمود او د بوټو منځ کې 2 میاشتې الچي وم. قومي اتحاد او د دې منځ کې ګډ جوړ مې کول. خدای دې کوثر نیازي په تڼاکو سټکورې کړي او الله دې په داسې شرمونو وشرموي چې د خدای سره د هغې نه بل شرم نه. دا جوړه خبره د قومي اتحاد او د بوټو منځ کې دا کوثر نیازي ورانه کړي او د بوټو دې اوس هم خدای کور وران کړي لکه چې ورانې دی. ورته مې ووې چې کوثر نیازي ځان سره په مذاکراتو کې وانلې، دا ذلیل سړی دی، دی نه غواړي چې د مفتی محمود او د بوټو جوړه وشي ځکه چې بیا دته څوک مولانا وایي. تاسو خیال راغی؟ هغه دا خیال کړی چې ګینې دی د عناد د وجې وایي آی مذاکراتو کې واغسته او نتیجه یې دا راغله چې دا لیفت رایټ والا یې راباندې راوست. اوس خو ستاسو په دې سړک روزانه توپې پاړه چنار ته تېرېږي، روزانه توپې دي او فوج دی او هاکو دی. پاړه چنار خو بله ورځ راسې د اور په لپیټ کې دی، یوه توپه هم پرې ور خلاصه نه کړه. 800 خلاف ورزۍ ستا د